أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. سورة یوسف 36 نمبر آیات ہے. په دې 36 نمبر آیات کې د یوسف علیه السلام د جیل حالات ذکر کیږي چې یوسف علیه السلام جیل ته لاړو، د هغې سره جیل کې څه حالات رالو او د جیل انجام څه شی شو. دې آیات باره کې مفسرینو لیکلي ده چې کله یوسف علیه السلام الله تعالی لوی سړی جوړاو، په هر چا یې پېژانده، د مصر حکمران کاوه، نو د دې غټ مقصد حاصلولو دپاره یوسف علیه السلام الله تعالی جیل ته وبوته. نو کله د غټ مقصد د حاصلولو دپاره هم انسان جیل ته ځي. او دویم ته دا مسله معلومیږي چې دا جیلیان چې کوم دي نو دا په درې قسمه دي. یو قسم هغه دی چې صحیح مجرمان دي، واقع جرم یې کړی، او دویم هغه دی چې مجرمان نه وي، په هغې باندې الزام د جرم لګېدلی، د واقع کې به تاسو وینئ. او دریم هغه دی چې نه مجرمان دي نه پې الزام شته، ظلمن جیل ته اچولی شوي دي، ظلمن زیات یې ورسره شوی دی. نو په دې واقع کې به تاسو وینئ چې یوسف علیه السلام باندې نه د ګناه الزام و، ځکه چې مخکې موږ وویل چې بادشاه ته او ټولو خلکو ته صحیح پته وه، اقرارونه وشو، ګواهان تقریبا 8 شواهد په دې باندې پیدا شو چې یوسف علیه السلام بې ګناه دی. د ګناه په عوض کې یوسف علیه السلام نه رهته دی، او نه به د ګناه الزام و، دا ظلمن و. دا دوه کم ځوانان چې ورسره به جیل ته راغلل، دې کې یو چې و تورات د مضمون مطابق د یو کس د بادشاه د نانبایانو کم کسان چې روټۍ پخوي د هغې افسر و، او دویم د شرابو جوړولو افسر و چې کم کسان بادشاه په اماره باندې د بادشاه په وزیرانو باندې شراب څکي، د هغې شراب څکونکو کسانو افسر و. او په دې دواړو باره کې خبره دا وه چې ګنې دوی بادشاه ته زهر ورکړي دي. اگر چې د تورات مضمون دې ځای کې لږ بدل دی، هغه وایي چې په دې روټۍ کې شبه وه چې زهر به پکې، او په شرابو کې دی وایي چې په دې کې مچ پرېوتی و چې د هغې په جرم کې دا نیولی شوی و. دا خبره د جرم کې تورات خو منحرف ته بدل شوی دی، هغه شانته کې نه دی، لیکن نورو روایاتو نه معلومیږي دا چې په دې باندې الزام د زهر و، کوم چې تفسیر مظهري او دغه شان تفسیر قرطبي دې وضاحت کړی دی. بیا دغه الزام دغه دعوی په صورت کې چې په دې باندې زهر شک و چې دوی به بادشاه ته زهر ورکړي دي په خوراک کې، نو په دې کې دا یو کس چې کوم دی د واقع زهر اچولي و، دا کوم چې روټۍ پخولو والا افسر و نو دا واقع مجرم و، د زهر اچولي و. د کوم چې ورسره دویم ملګری دی، دا کوم چې د شرابو والا مشر دی، نو دغې زهر نه اچولي، په ده باندې الزام. نو اوس وګوره 3 کسان جیل ته جمع شو، یو واقع زهر اچولي دی، د مرګ اقدام یې کړی دی، دویم اړو اچولي نه صرف شک پرې، دریم هېڅ چرم نه دی کړی، شک هم پرې نشته، ظلمن جیل کې پروت دی. نو دې کې د جیلیانو قسمونه ذکر شو. او بله مسله دا معلومیږي چې کم کسان دعوت چلوي او د دین دپاره نشر و اشاعت کوي. د دین د نشر و اشاعت دپاره لازمي خبره دا ده، یو ټکی پکې دا دی چې دغه انسان به خپل عمل د شریعت موافق وي، په خپل کوم څه چې وایي په دې به عمل وي. کله چې په دې عمل نه وي نو دا خبرې په چا باندې اثر نه کوي. او دویمه دا ده چې دا به د قوم خدمت کوي، هر چا خدمت به کوي، خو که دا دوی لوی مجرمان ورسره ملګري شي د مجبورۍ په صورت کې، لکه جیل ته چې راغلي دوی خو یو واقعي سخت مجرم او بل ملزم بل باندې الزام و چې دا به مجرم، لیکن یوسف علیه السلام د ټولو جیلیانو یو شان خدمت یې کوه، د هر چا تسلي به یې کوله، د هر چا ته به چې څه مشکل خوا ته به ورته تسلي به یې ورکوله چې مه تنګېږه، دا وخت به تېر شي، یو ځل به دې ځګي نه لاړ شو. نو په دې وجه باندې د خپلو اخلاقو پیغمبرانه اخلاقو په وجه باندې ډېر زیات اثر یې پیدا کړو په جیلیانو باندې. نو لوی لوی کافران ناظر یوسف علیه السلام ته وایي ته مونږ ته یو نیک سړی ښکاري او ته مونږ ته د خوب تعبیر واوروه. نو یوسف علیه السلام ته چې کله پته ولګېدله چې دا کسان زما خوب ته محتاج دي، خوب تعبیرونو ته محتاج دي، د علم یې زما منلی دی او د دوی سره داسې کس نشته. دویمه دا ده چې زما اخلاقو په دې باندې اثر کړی دی، اوس راشه د دې مجبورۍ نه فایده پورته کړه او د الله تعالی د دین دعوت ورته ورکړه. اوس که خوب تعبیر ورته ووایم اول سر کې،
او د هغې نه بعد ورته بیا دین دعوت ورکوم نو بیا اهمیت نه ورکوي. نو اول د تعبیر رسته که چې توجه کې راته کېني، او چې کله دین دعوت مې پوره ورکړو بیا به تعبیر وباسمه نو دوی به بس توجه باندې به خبره واوري، د انتهایي هوښیارتیا نه کار واخیستو. نو په دې وجه باندې د دین داعیانو له پکار دی چې هره موقع چې دې ته برابرېږي چې خلک جمع دي، متوجه دي، ګڼ دي، چې هغوی سره د دین خبره وشي. الله تعالی وایي ودخل معه السجن، او داخل شو د یوسف علیه السلام سره په دغه زمانه کې السجن جیل ته فتیان دوه ځوانان، چې د هغې تفسیر موږ مخکې وکړو. یو د هغه خلکو مشر و چې کم بادشاه باندې شراب څکه، د بادشاه په خلکو باندې شراب څکونکی کس، او دویم د هغه نانبایانو افسر و چې کم بادشاه او د هغه د عملې دپاره او د هغه د وزیرانو دپاره پخلی کوه، د هغې باورچیانو افسر و. در تورات مضمون دی. عامو کتابونو لیکلي دی چې یو بادشاه خدمت یې کاوه، شراب به پسکل، اول به د روټۍ پخوله. د افسرۍ ټکي به عامو کتابونو کې نشته، چونکې تورات خو نه دغه مضمونونو په حال څوک اعتماد کولی شي، دا اوریجنل دي که نه دي، او نه رد کولی شي. تر څو پورې تورات او د انجیل مضامین د قرآن او حدیث سره ټکراو لرو موږ مسترد کوو چې دا منحرف شوي دي، بدل شوي دي. او چې کله ټکراو نه لرو نو موږ نقل کولی شو، لیکن دا یقیني مضمون بیا نه دی. قال احدهما، نو وویل یو کس ته دې دواړو نه، انی ارانی، یقینا زه وینم خپل ځان په خوب کې، اعصر خمرا، چې زه جوړوم شراب. اعصر اصل کې نچوړولو ته ویل کېږي، په معنا د نچوړولو سره واغسته شي نو د دې مفعول بیا پټ دی. داسې به شي چې اعصر عنبا، زه نچوړوم کور، نو د هغې نه جوړوم شراب. ځکه خلک چې کور نچوړ کړي د هغې نه اوبه وباسي، د هغې نه شراب جوړېږي. او که اعصرو په معنا د اصنعو سره شي بیا به ډېر اسان شي چې زه جوړوم شراب. وقال الاخر، او دویم ویل، انی ارانی، یقینا زه وینم خپل ځان په خوب کې، احملو، چې اوچتومه فوق رأسي، د پاسه خپل سر باندې، خبزن روټۍ، په سر باندې مې روټۍ راغستې ده، تأکل الطیر منه، خوري مرغان د هغې نه، مرغان راښکته کېږي د روټۍ نه، لږه لږه اوچتوي خوري. نبئنا، موږ ته خبر راکړه، بتأویله، په تعبیر د دې خوبونو باندې، موږ خبر کړه د دې څه تعبیر دی. انا نراک من المحسنین، یقینا موږ اینو تعالی را د نیکانو خلکو نه. دا دې ځای پورې مضمون شو او لفظي ترجمه شو. اوس خبره دا ده چې دوه کسانو یوسف علیه السلام ته وویل چې موږ خوب لیدلی دی، هر یو ته بیل بیل خپل خوب ووایو. دغه شرابیانو مشر ورته وویل چې زه شراب جوړوم بادشاه باندې څکم، داسې خوب مې ولده. او د نانبایانو مشر ورته وویل چې ما داسې خوب ولده چې روټۍ مې تیارې کړي دي، په سر باندې مې راغستې دي، او دې منځ کې مرغان راښکته کېږي، زما د سر نه روټۍ تښتوي. اوس دا خبره ده چې آیا دې کسانو دا خوب رښتیا لیدلی او که دروغ به ویل؟ دې کې یو قول عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی، هغه وایي دا خوب یې صحیح لیدلی، د دواړو کسانو د خوبونه صحیح لیدلي وو، حقیقت کې لیدلي وو. نو یوسف علیه السلام ته یې وویل چې بس د دې تعبیر پکار دی چې څه تعبیر به وي. معلومیږي دا چې د خوبونو په تعبیرونو باندې د کافرانو هم علم و یقین چې خوب یو تعبیر لري. مخکې دې باندې بحث تېر شوی دی چې د انسان خوب څنګه ویني او د دې خوبونو څومره قسمونه دي. دې باندې تعبیر رؤیا د علامه ابن سیرین رحمه الله مستقل کتاب موجود دی. لیکن لن حاصل د هغې دا دی چې څنګه الله تعالی عالم الاجسام پیدا کړی دی، یعنی دا دنیا تاسو وینئ په دې کې جسمونو والا مخلوقات تاسو وینئ په سترګو ښکاري. دغه شان د یو بل عالم دی چې هغې ته عالم الامثال وایي، چې دغه څیزونه چې کوم تاسو ته ښکاري د دې مثالونه موجود دي. مثال څه ته وایي؟ لکه یو انسان دی د هغې تصویر واخله، د هغې ویډیو واخله، د انسان اوریجنل شیز دی او دغه ویډیو دغه مثال دی، دا عالم الامثال شو. داسې د تمام مخلوقاتو دپاره یو ځان له ځګې نه دی چې هغې کې د دې مثالونه موجود دي، داسې ووایه صورتونه او شکلونه موجود دي. د انسان د دغه چې کوم دی روح د دې دوه حصې دي، دا به دوه حصو کې تقسیم وي. یوه حصه د جسم سره په رابطه کې پاتې شي او دا بله حصه ترې وځي، چې وځي د کومه حصه چې پاتې دی په وجه باندې د انسان ژوندی مړ کېږي نه، او دا بله حصه لاړه شي مختلفو ځایونو ته، عالم الامثال ته لاړه شي. عالم الامثال کې دی وګرځي راوګرځي هغه حالات ویني چې کم کېدو والا دي، او د هغې د خوب ویل کېږي. دا خوبونه واقعي خوبونه دي. د دې علاوه چې کوم دي دویم قسم هغه خوبونه دي چې کله انسان
خوراک وکړي او کم قسم خوراک یې کړی نو د هغه انسان قوت خیالي په هغې باندې غالب شي خوب ټیم کې لکه انسان فرض کا یو څیز یې خوړلی شوملي څکلي دي هندوانه یې خوړلی د بیګانه بیا وده شوی د دې زیات اکثریت د اوبو سره تعلق دی او دې خوبونه یې چې یاره بس به سمندرونو کې لامبم او غټو غټو دریابونو باندې ورګډ شوی یم نو اوس د دې تعبیر نشته در انسان د خوراک سره تعلق دی چې د په وجود او په ذهن باندې دغه اوبو اثر موجود دی او بل قسم خوبونه احلام دي ته ویل کېږي چې د ورځې کوم څه تا لیدلي دي ته اورېدلي دي تا څه کتلي دي او شپې په خوب کښېنې نو هغه کم چې په قوت حافظه کې کم څه موجود دی دا د خوب کې بشپې د خوب کې دا قوت خیالي ته راشي کم چې دماغ په درې حصو کې تقسیم دی نو دغه دا د احلام ویل کېږي عربی کې د دې هم څه تعبیرونه نشته دغه شان دی کم چې اوریجنل خوبونه دي د منګل او د بود خوبونه چې کم دي نو د دې تعبیرونه نه او دا خوبونه انتهایی خطرناک خوبونه لیدل کېږي په دې شپو باندې د دې خوبونه صحیح نه او خطرناک خطرناکو څیزونو سره د مقابلې کله به تهزغلی کله به تهزغلی خو سم به دې پذابوي لنډه دا ده د دې وجه دا ده چې په دې الله تعالی چې په کومو دا کله د دنیا پیدا کوله په شپږو ورځو کې د نظام یې قایمه نو په دې دوه شپو کې هغه څیزونه پیدا شوي دي چې کوم څیزونه ضروري څیزونه ظاهري د ضرر دی لکه ماران لړمانان داسې نور څیزونه خطرناک نو د دې خوب د دې روح تعلق دغه ورځ باندې په دغه شپه باندې دې سره راځي دا خوبونه چې کوم زهريله او خطرناک خوبونه سره ویني خاص کر د دې شپو والو خوبونو تعبیرونه خو نشته عام طور چې کله د خطرناک خوب ویني د نبی عليه السلام عمل داسې و چې دغه یوې ډاډې نه بله ډاډه باندې به ووختو او اعوذ بالله به وویله شیطان نه به پناه وغوښتله دا شیطان اثري او د هغې نه وروسته به دا دعا ویله اللهم انی اعوذ بک من شر هذه الرؤیا یا الله د دې خوب د شر نه پناه غواړم که دا خوب صحیح او دومره خطرناک ما ولیدو د دې د شر نه پناه غواړم اعوذ بالله به وویله او دا هم عمل و چې ګس طرف ته به داسې معمولي غونته کې لاړې ورسره هم درې پیرې توکلي چې دا شیطان بیا رانه شي شیطان د نفرت په اظهار دپاره او بیا به د کومه ډډه باندې چې دا خوب لیدلی و په بله ډډه باندې به وختو د دغې خوب اصول دا ده چې هېڅ چاته به یې نه بیانوي بس دغه ځای باندې به ختم شي او د دې شر چې کوم را روان دی هغه به الله تعالی ستانه غواړي د به نه راځي ډېر خوبونه داسې ده چې په تعبیر پسې هم ګردش کوي چې هغې مستقل تعبیر یې نه وي ته څنګه تعبیر وباسې هغه شان تعبیر یې کېږي اوس د دې خوبونو پهچان کافي ګران دی لیکن د دې اصول دا ده چې خپل خوب بار چاته نه وي هر چاته چې د خوب بیانوي کیدای شي که څوک د غلط تعبیر وباسي ځینې تاریخونو دا هم لیکلي دي چې یو کس خوب ولیدو خوب یې ولیده چې زه داسې انداز باندې ولاړ یم چې وخت به مې د مشرق ته رسېدل د بله د مغرب ته رسېدل نو هغه د خوب په قیمت باندې نه پوهېدو هغه یو عام کس ته یې وویل چې یاره ما خو داسې خوب لیدلی دی نو هغه ورته وویل چې اوهو دا خو ښه دی ته شو کېدلی نه یاره ټوکه ورسره کړې ده بیا د هغې نه بعد هغه ورته ویلي زه په تعبیر باندې نه پوهېږم بل چاته یې ووایه ما ته پته نشته خو دا خبر ټکی ورسره ویلی دی هغه چې تله یو عالم نه یې تپوس کړی هغه ورته ویل خوب د مخکې چاته بیان کړی ویل ویل څنګه تعبیر یې کړی ویل داسې ټکی یې راپسې ووایه نو هغه ویل بس دا ښه خوب و الله تعالی لوی حکومت درکاو لیکن تا مخ دا ضایع کړی تا داسې چاته بیان کړی دی چې هغه ستا خوب په قیمت باندې نه پوهېدو نو په دې وجه تاسو به د آیات کې دننه وینئ چې کله د کافرانو یوسف علیه السلام ته د خوب قصه کوي نو ورته ووایي چې موږ ولې تا د نیکانو خلکو نه یینو ځکه ته را خوب بیانوه هر چاته خوب بیانول صحیح نه دي هغه کس ته به یې نه بیانوي ستا بدخوای چې غلط تعبیر ته ونه باسي او ځینې خوبونه داسې دی چې د هغې تعبیر چې کله وباسي نو انجام ته راسي خو چې تعبیر یې ونه باسي دغه شان ضایع کېږي داسې خوبونه پکې هم قسمونه او ځینې داسې دي که تعبیر یې وباسي که نه وباسي دقسې به کېږي مقه شانتې به کېږي او دغه شان کوم سړی چې ووایي چې یاره ما خوب لیدلی ده د نه یې لیدلی نو د دې خوب تعبیر هم په عکس باندې وځي دا بس هم وروستني سبقونو کې را روان دی لکه یو ښایسته خوب دی ښه تعبیر یې دی خو د سړي اړو لیدلی نه دی دا دروغ وایي چې ما لیدلی دی نو اوس هغه ښه تعبیر به الټا شي دته او دته به بل شان چل وشي په دې وجه باندې داسې خوبونه بیانول چې سړي لیدلي نه وي خاص کر نبي علیه السلام یې په خوب کې لیدلی صحابه کرام مې لیدلي داسې لوی لوی دعوې کول او حقیقت کې نه دا به ګناه کبیره کې لوی کبایر دی صرف کفر کافر نه دی نو عظیم جرم دی داسې خوبونه په دروغ باندې شایع کوي او خوري او چې زه داسې لاړم هغسې لاړم او خوب یې لیدلی نه نو دې کسانو یوسف علیه السلام ته وویل چې دغه شان خوبونه موږ لیدلي دي اوس دې خبرې ته راځو چې آیا دا خوبونه به رښتیا لیدلي نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې کوم دی رضی الله عنهما رئیس المفسرین دا لوی عالم دی صحابه کرامو کې دا وایي دا خوبونه صحیح لیدلي
لیکن د په برابرۍ باندې یو لوی عالم بل عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما چې دا هغه سړی د نبی علیه السلام تر علم ډېرې دعاګانې هم کړې وي چې الله تعالی تاسو ته ډېر علم درکړي او د هغې نه بعد امت ته تعلیم ورکړی و چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې کوم څه بیانوي په خضوع دا خبرې کلکې ونیسئ کلک علم دی او د کوم څه نه چې منې کوي د دې نه ځان وساتئ د دغه علم بیخ قوي او مضبوط علم دی ماته معلوم دی یعنی نبی علیه السلام د دغه علمیت مکمل تایید کړی دی نو دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما بیانوي چې دا خوب اړو دوی لیدلی نو دوی دروغ ویل او د په یوسف علیه السلام باندې ازمایښت کاوه چې یاره دا څومره دیندار دی څومره نه دی او په تعبیرونو او دومره علمونو سره تعلق شته او که نشته نو په دې وجه باندې وایي دا خوب د دروغو دا نه لیدلی شوی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وروسته یو بل آیت کې راځي چې قضی الامر الذي تستفتیان کوم خبرې باره کې تاسو تپوس کړی د هغې فیصله شوې ده او دغه ځای کې دی وایي چې دا الفاظ هغه وخت کې یوسف علیه السلام وویلو چې کوم وخت کې دوی وویل چې موږ خو څه خوب رښتیا نه ولیدل موږ خو څه ټوکې کولې ته خو رښتیا تعبیر ویستو له ځانه دې تعبیر ویستو هغه ورته ویل اوس په ټوکو موږ کار نه کېږي کوم څه چې ویلي دي همدغه شان تعبیر دی اوس ټینګ شي او دقه څه وشو بېعینې همدغه شانته کې وشو به هر حال په دې کې دوه رایګانې شته او دواړه لوی لوی صحابه دي چې دا خوب یې لیدلی او که نه یې لیدلی خو به هر حال که نه و لیدلی لکه څنګه چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما قول دی نو د هغې نه معلومېږي دا چې د دروغو خوبونه بیانول تعبیر یې بیا دغه شان چپ راوځي الټه راوځي او که لیدلی نو بیا هم که څنګه چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما قول دی نو بیا خو بېعینې تعبیر شو تعبیر خو ټیک څیز دی نو هم ممکنه ده چې د هغې مطابق تعبیر ایستلی به هر حال باندې دی که سړی به کلک په یو خبره باندې ودرېدی نه شي دواړه اقوال برابر دي انا نراک یقینا موږ وینو تا لره من المحسنین د نیکانو خلکونه نو دا مستقل قاعده شوه چې خوب به هر چاته نه بیانوي دا علم دی یو مستقل څیز دی هر چاته به نه بیان د نیکانو خلکو دی یو دا چې په تعبیر پوهېږي داسې به نه کوي بېګانو خوب ویني ګڼې ګوڼې ته ورشي او بس ګپ شپ ته جوړ کړي داسې به نه کوي او داسې کس ته به بیانوي په تعبیر پوهېږي یوه او دویم نیک سړی ستا بدخوا نه وي چې خوب دله ګډ وډ نه کړي نو په دې وجه ممکنه ده چې ته داسې چاته بیان کړي چې هغه شیطان وي او ښه قیمتي خوب یې خاورې یېرېدلی کړي قال یوسف علیه السلام ویل لا یأتیکما نه به راځي تاسو دواړو ته طعام خوراک ترزقانه چې تاسې خورئ الا نبأتکما مگر زه به تاسو خبروم بتأویله په تعبیر د دې خوب باندې د دې آیات په ترجمه او تشریح کې هم د مفسرینو کافي بحث شته د تفسیر معنی بالقرآن او داسې د نورو علماو رای دا ده چې بتأویله کې د هی ضمیر نه مراد د خوراک تی مراد دی او دا ډېرو علماو دا قول اخیستی دی معنی دا ده چې یوسف علیه السلام چې کله دا کسان مو ته د خوب باره کې راغله نو یوسف علیه السلام د زیات اعتماد پیدا کولو دپاره یوه ناشنا لاره اختیار کړه هغه لاره دا وه چې یوسف علیه السلام خپله معجزه پیش کړه چې دوی خاص په ما باندې یقین دی خو دا یقین به دومره پوخ نه وي راشه معجزه ورته وښیه چې کلک یقین راشي او د هغې نه بعد ورته دعوت ورکړم د الله تعالی د دین او د توحید دعوت نه صحیح به قبول کړي نو بیا دې ټیم کې معنا داسې شوله چې یوسف علیه السلام دوی ته وویل چې ستاسو د خوبونو تعبیر ما ته معلوم دی څه ګران کار نه دی لیکن تاسو لږ صبر وکړئ د هغې نه مخکې یوه ضروري خبره ډېر ضروري خبره چې ستاسو د خوبونو نه هم اهمیت سیوا دی هغه ته الله تعالی توحید او وحدانیت دی د هغې خبره تاسو سره کوم او چې هغه مې درته وکړله نو خفه کېږئ مو ستاسو د تعبیر دومره ایسارو منو روټۍ را روانه ده چې کومه روټۍ چې رارسي بس تاسو ته ما خوب وختي بیان کړی دومره درته نه ایسارو ما دا رایي چې کومه ده دا تفسیر عثماني ده او د نور علماو ده معرف القرآن وایي د دې دا معرف القرآن رایي نه دا تفسیر عثماني رایي ده معرف القرآن وایي دا بتأویله کې ضمیر چې کوم دی نو خوراک ته راجع دی خوراک ته نه مراد دی نو بیا دا ټیم کې دا معجزه ده معجزې صورت داسې شو چې یوسف علیه السلام ورته ویلو چې دا خوب درته بیانوم تعبیر یې ته وباسمه لیکن د هغې نه مخکې تاسو یو بله خبره هم واورئ هغه بله خبره دا ده چې تاسو ته کوم خوراک راځي تاسو یې خورئ روزانه چې کوم خوراک راځي زه به د دې خوراک باره کې تاسو خبروم چې دا څومره خوراک دی څه څه پکې دي او ذایقې په کوم انداز باندې ده راغلی به نه هغې نه مخکې نو دا معجزه شو دا بېعینې معجزه شو او که دا اولنۍ معنی واخلئ چې خوراک د راتلو نه مخکې به ما تاسو ته تعبیر ایستلی دا د معجزې بحث نه دی بیا دا جدا بحث شو او که دا معنا واخیستلی شي چې د خوراک حقیقت به ته بیان کړم نو بتأویله که بیا معنا دا چې حقیقت د دې خوراک به مراد شي خوب به نه مراد
نو دا به نه هغه شان معجزه شو لکه څنګه معجزه د عیسی علی السلام سره چې خلکو ته به ویل چې تاسو کورونه کې کم څه پراته دي هغه بیان د هم کولای شم چې داسې شونه تاسو کور کې شته او تاسو چې کم څه خوړل به د خېټو کې د هغه بیان د هم کولای شم چې داسې شونه تاسو سار خوړل دي غرمه خوړل دي بیګا خوړل دي چې معجزه او وحی ورته کېدله نو دا معجزه به نه د عیسی علی السلام د معجزې په شان معجزه شو نو مار بالقران دې څه معنا کړی دا چې لا یاتیکما نبی راغله تاسو ته طعام خوراک تور زقانی چې تاسو خوري روزانه الا نبأتکما مگر زب تاسو دوانه خبرو ما به تعویله په حقیقت دغه خوراک باندې د څه شی دی او څه برازي نو دا معجزه پیش کول شو جر کې معجزه پیش کړ او معجزه دې د پاره د خلکو اعتماد یقیني قوي شي او دا پیغمبر دی وحی وته کیږي نو زما خبر به عام غب شپ ونه غني سپک به ونه غني عمل به وکي در اعتماد جوړول طریقه شو او تفسیر عثماني وای نه د دې معنی دا چې د توحید مسله حمده د تاول کومه او تعبیر د ورسته باسه خو دومره خپکهږي مو تسلی ورکړه چې دومره ورسته کوم هم نو د ډوډۍ راتلو نه مخکې به ما تعبیر استلای دا معنی شو دا لنډه مختصره معنی شو قبل ان یاتیکما مکه دراتلو نه تاسو ته د خوراک چې خوراک تاسو نه راغله دا نه مخکې به تعبیر وباسم یا د خوراک حقیقت به بیان کوم چونکه دا خو د مفسرینو رائے ده او دا کم اقوال چې د لوی مفسرینو نقل کړي معمولی خلکو نه نقل کړي نو دوه احتمال په خپل ځمانه کې دي چې معجزه یا تسلی کله معرفت القرآن معنا واغسته شي د معجزې ذکر شو او کله تفسیر عثماني را واغسته شي نو بیا را تسلی ده چې خبره کې ما دومره نه ایثارو ذالکما دا علم مما حغد علمني ربي راکړه د ما د رب خپل یعنی دا ټکي وسه سیوا کو چې ما د دې معنی دار چې ما ته وحی کیږي ځکه کدی وسره نه ویل شک به بچ کېدې چې دا به جادویي دا به پالي دا به بل شي او نور هغه شکی وهمي علوم چې کوم د باغی کې قسمات کې لکېری داسې نور شي زونه چې سړی به اعتماد نه شي کولای یوسف علی السلام ویل دغه شک ونه کوي دا علم د چې الله تعالی ما ته راکړل سوچ واحده او وايي کې هیڅ قسم شک نه ادا نور یې څه قصې دي نو چې کله ته معجزه پیش کړله یا تسلی ورکړه دا غي نه ورسته خپل خبره شروع کړه انی ترکت یقینا ما پر خودلې دی ملت قوم دین د دس قوم لا یؤمنون بالله چاغي ایمان نه لري په الله تعالی باندې وهم بالاخره هم کافرون او دی په اخرت نه هم منکر دی اخرت هم نه مانی حساب کتاب د الله تعالی مخې ورته دا نه مانی نو دې ځکه نه د کفر باطل والی او د هغې د براءت او د بیزاری باس شروع چې د الله تعالی وحدانیت څوک نه مني آخرت څوک نه مني داس خلکو دین ما پرې ښودلی داسې خلکو خبره زه نه منم او نه یې عملي کوم او کم خلک چې د آخرت نه مني د هغې خلکو خبره زه قطعا نشم منلی دا خلک ما پرېښی دی د دوی په خوا زه نه ورځم واتبعتو ما تابعداري کړله ملت آبائي د دین د پلارانو خپلو ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی و یعقوب او یعقوب علیه السلام دی هغوی تابعداري مې کړې ده د دې کسانو ذکر کولو مقصد اعتماد نور پخول دی ځکه خانداني شرافت هم د انسان اعتماد قوي کوي او د انسان په خبره کې وزن پیدا کوي نو تفسیر مال قرآن وایي چې اول سر کې وړاندې معجزه پیش کړله او دغې نه بعد خانداني شرافت ذکر کړو چې په خانداني لحاظ باندې هم د لویو خلکو سره رابطه ده د لویو خلکو اولاد یو ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه السلام د دې خلکو واقعي په دغه علاقه کې ډېر زیات مقبولیت هم لارو ما کان لنا ندی مناسب زمونږ دپاره ان نشرک بالله چې موږ شرک وکړو د الله سره من شیء هیڅ قسم من شیء تعمیم ته اشاره ده چې شرک ډېر قسمونه دي خو د الله سره موږ هیڅ قسم شرک نه کوو شرک په صفاتو کې چې د خدایي صفتونه مخلوق له ثابتې دا شرک دی لکه د دنیا اکثري خلک په دې کې اخته دي شرک پر حاکمیت کې اکثري خلک اخته دي سر د مسلمانانو دغه شان د کې شرک په ذات چې سره وایي چې خدایان او د لوی ذات والا د هم ډېر دي لکه څنګه زندقانو عقیده ده څنګه د ځینې عیسایانو د یهودیانو عقیده ده نو او دا شان د بت پرستانو نو دا هم شرک په ذات ناجایز دی شرک په عبادت دا ځان له شرک دی چې د چا بندگی کې هغه کارونه چې الله تعالی سره خایيږي مناسب دي او خاص دي ته مخلوق لم ثابت دی لکه سجده الله تعالی ته خاص
قبر ته کول بل انسان ته کول نو دا شرک په عبادت شو. دغه شان د نظر شو، منځ شو، قرباني شو د بل چا په نوم باندې، دا شرک په عبادتو کې راځي. نو عیسی علیه السلام موږ د شرک څومره قسمونه دي، دغه ټولو کې هېڅ شی موږ له مناسب نه دی چې موږ هېڅ قسم شرک وکړو. ټولو شرکونو نه به د براءت اعلان وکړو. ما کان لنا نه د جایز زموږ دپاره ان نشرک بالله چې موږ شرک وکړو، شریک ونیسو د الله سره من شیء هېڅ شی یا به هېڅ شي کې. ذلک من فضل الله علینا، دا عقیده د الله تعالی فضل دی په موږ باندې، یعنې توحید د الله تعالی لوی فضل دی، لوی احسان دی چې سړی د شرک د تیارو نه بهري او مسلمان. یو خدا دا چې خلکو د شرک او توحید نه څه ګروپونه جوړ کړي، هسې شي نه دی جوړ کړي دي. سړی بدې شي وایي دا مشرک، او چې خوښ یې موحد که څومره په خطا باندې وایي دا موحد. دغه شان ده کې دا بدعات هم یو شی جوړ شوی دی. خلک تعریف اکثر نه پېژني بدعت څه شی دی، لیکن چې څوک یې بدې شي وایي دا بدعتي دی. دا هر چا خپل خپل اصطلاح د کنځري دي چې بس ګروپونه دي که نه. نو یو ګروپ عقیده دار هر مخالف ورته بدعتي ښکاري چې د دغه ګروپ نه بهر، او بل ګروپ چې کوم دی هغه دا ده چې هر مخالف کس ته مشرک ښکاري. دغه شان د شیعهګان چې تاسو هغې عقیدې وګورئ، نو چې څومره اهل سنت والجماعت خلک د سنیان دي، هغې باره کې دا عقیده لري چې دا د اهل بیتو دشمنان دي. اوس څوک د اهل بیتو دشمن دی؟ موږ خو د هغې سره مینه کول د ایمان حصه ګڼو، لیکن دا د هغوی الزام یو قسم له تهمت دی. یو لانجه خدا را چې شرک پیژندل بیخي ضروري شی دی. دویم د بدعات مسله چې یاره بدعات پیژندل انتهایی ضروري د بدعت څه شی دی. دا یاد لرئ چې کله یو سنت یو حدیث موجود دی او مقابل کې د بل حدیث راپورته کېږي چې په دې عمل کو، دا سنتو کې نه راځي. دا به هغه اجر کې نه راځي چې کوم 100 شهیدانو اجر پې میلاویږي په سنتو باندې عمل، بلکې دا د مسلم شریف د روایت مطابق دا منع دي. دغه کې د اختلافات او امکانات ولاړېږي. او چې کله د نبی علیه السلام دایمي عمل موجود منسوخ شوی نه، خصوصیت یې نه، عذر یې نه، عذران نه، د وفاته پورې په عمل کړی، او د هغې په مقابل کې ته داسې خبر راپورته کوي چې په هېڅ روایت کې ثابته نه وي، نو دا بدعتو کې راځي. دا د بدعت تحریف دی. اوس ګوره مثال په طور باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه راواخله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه چېرته په بله ژبه کې نه ده ویلې. انس بن مالک رضی الله عنه د سره ورسره دی. انس بن مالک یو لوی صحابي دی، دا په 100 ژبو باندې پوهېدو، 100 ژبو ترجمانو دی، او مختلفو ځایونو ته سفر یې کړی دی، دعوتونو دپاره تللی دی، په هره ژبه کې بحث کړی دی په 100 ژبو کې، لیکن چېرته یې ثابت نه دی. جمعې خطبه یې هم په بله ژبه کې ورکړله، داسې نه ده شوې. دغه شان ده کې صهیب رومي د روم نه راغلی دی، لوی عالم دی. بلال حبشي رضی الله عنه د حبشو نه راغلی لوی عالم دی. او د ځینې تاریخونو مطابق عبدالرشید بطان چې وایي دا پښتون دی، ډېرو تاریخونو دا نقل کړي د پښتونو د نبي علیه السلام سره یو ملاقات شوی، او نبي علیه السلام چې سره چې کله خبرې وشولې نو د دې عجم علاقو نه تللی، غټ سفر یې کړی، هوښیار سړی و. نبي علیه السلام ورته وویل چې انت بطان، ته بطان. بطان کشته چلونکي ته وایي، یعنې معنی دا ده چې د قوم رهبري او مشري ته کولی چې ته د کار سړی. خو دا ټول خلک راجمع که. سلمان فارسي د ایران نه راغلی د فارسیوان دی، او د تورات او د انجیل لوی عالم دی، 120 کال عمر سپینګیری عالم دی، لیکن د ټولو صحابهو نه چېرته ثابت نه دی چې په بله ژبه کې چا خطبه ورکړي، نه ده شوې داسې. اوس د دغې دایمي سنتو خلاف په بله ژبه کې خطبه ورکول دا په څه شي کې راځي؟ بدعتو کې راځي. دایمي سنتو خلاف بل عمل راپورته کول چې په هېڅ روایت کې ثابت نه دی، دا بدعت دی. لیکن دغه خلک ځان نه نیو بل ته اوبه نیسي. دغه چې کوم دی سنګل اقامت واقع ثابت دی، لیکن عذرا ثابت دی، او دائمی عمل په دې د نبی علیه السلام ثابت نه دی. اوس دا سنګل اقامت دائما کول دا بدعت دی. په هېڅ یو روایت کې څوک نشي ثابتولی چې دائمي عمل د نبی علیه السلام سنګل اقامت دا څوک نشي ثابتولی، لیکن خلک دې دغې ته یې نه ګوري. ګروپونه احتساس کړي، ډلې دي، تنظیمونه دي. دغه شان د اذان طریقه دا ده چې نبی او د بلال رضی الله عنه په زمانه کې به خلک منارې ته برخوتو او مناره کې به اذان کوو چې خلکو ته اواز ورسیږي. دا د خلکو ته رسولو دپاره دی اذان، چې هر چا ته وخت اواز تقریبا ورسیږي. د دې زمانې ترقي یافته دور کې د منارې قایم مقام لوډ سپیکر دی چې لوډ سپیکر کې اذان وکړي، د منارې نه ښه کار کوي، چې ښه خبره ده اذان د لوډ سپیکر ته منتقل شي. لیکن اقامت په هغه زمانه کې په مناره کې چا نه دی کړی، او څوک بس لوړ ځای ته هم نه دی ختلی، په دغه سب کې شوی دی. معلومیږي دا چې اقامت هم دغه خلکو دپاره دی چې کوم د مانځه باندې ولاړ دي، د بل چا دپاره نه دی. اوس راشه هغه خلکو ته چې دایمي په لوډ سپیکر باندې اقامت کوي، او جماعتونو ته تاسو نه ورغلي 3 کسان 4 کسان په مانځه باندې ولاړ دي، او بلادس ځکه نه پکې هم شته
چې هغه کلی کس ما ته وویل چې یاره موږ 15 کور یو او 3 جمع کوو یو بل پسې مونږ نه کوو او اقامت پر سپیکر باندې دې ته بدعت وایي. بهر حال باندې نو شرک تعریف پیژندل ضروری دي. اسی نمونه نسنه جوړیږي. ذالک من فضل الله د الله تعالی فضل علینا بمن باندې وعلى الناس بنور خلق باندې هم یعنی نور خلق هم ډېر توحید والا خلق شته الله تعالی وحدانیت مني ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثری خلق شکر نه باسي. اکثری خلق ناس خلق ته وایي. د دې مفهوم دا ده چې دنیا اکثری خلق راواله ټول دنیا کې څومره انسانان دي دا ټول انسان مجموعي لحاظ باندې دا راواخلي نو د دې اکثری خلک کافران دي. الله تعالی د وجود هم قائل نه دي د وحدانیت هم قائل نه دي. بیا چې کم خلک پکې گزاره حال د الله تعالی د وجود قائل دي د نبی علیه السلام د رسالت بیا نه دي قائل اکثری خلک مخالف دي او په دغه طریقه باندې راځه کوم چې د رسالت قائل دي دنه فرقې جوړې کړې دي او جاهلان دي دا څه بس راځه اخره کې لوگ خلک د سید جګه حق پرس اهل سنت والجماعت عقیده باندې روان خلک دي او په دین باندې پوي نو دا تعبیر دي. د دې دا معنی نه ده چې چرته ډېر خلک دنه او باطل باندې دې معنی نه ده. ځینې خلک یې تعبیر کوي چې بل اکثر الناس لا یشکرون لا يعلمون نو چرته ډېر خلک دي لیدو بس دا باطل باندې وي او بیا دغه نور تعبیرات کوي دغه نه دغه مفهوم الناس خلکو ته ویل کېږي او دا یو خاص علاقه ته منسوب کینې چې دې علاقه خلک ډېر دي دا باطل باندې دي. کله چې ناجایز تعبیرات شروع کی ناقصه ورانه کی بیا خو مدینه منوره کې صحابه کرام اکثریت نو ته څه وی چې غلا شکرونو نه د سینه ده د دنیا ټول خلکو په نسبت جراوالي نو صحابه کرام لږ خلکو هغه شکر وستو لږ خلکو او د دنیا اکثری خلکو